بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نننی پروګرام کې به خبره ترې کوو په تجاوزاتو باندې او په قبضه مافیا باندې چې کوم خلک قبضه مافیا دي او کوم خلک قبضه مافیا نه دي. د قبضه مافیا قانون څه دی؟ کوم قسم کس په قبضه مافیا کې راتلی شي؟ تاسو ما سره په دې سایت کې چې دا کوم ویډیو ګوره، نو دا ویډیو د اوتمانزو ټیمه مه ته چې کوم پلاټ دی دا غیره دا به موږ ځان ته بیس کو او په نورو قبضه مافیا یا چا قبضې کړي په هغې باندې به خبرې ترې کوو. خو دا یو ډېره مهمه ایشو مخې ته راغلې ده، ځکه چې اوتمانزی خلک ډېر شعوري خلک دي، ډېر پوه خلک دي، په خبره باندې پیږي، تعلیم یافته، ایجوکیټډ او اعلی افسران چې کوم دي نو دا په اوتمانزو کې شته. بیا سیاسي لحاظ سره، ادبي لحاظ سره، مذهبي لحاظ سره، سیاسي لحاظ سره په دې کې نامي ګرامي خلک دي، بلکې د باچاهان لومبنی کور هغه خو په اوتمانزو کې دي. اوس کتونکو دغه مسله خو په اوتمانزو کې راغلې ده، د اوتمانزو خلک هم راپاڅېدلي وي او دغه کې دغه یو واقعه راغلی او په هغه ټیم باندې موږ یو ویډیو کړی وه، په دغه سړک باندې ولاړ یو چې ډزې هم پکې شوې وي چې انتظامي دا غټ غټ دیوالونه نه لیدل، دا غټ غټ ګیټونه یې نه لیدل چې دوی نن راویښ شو. آیا دوی په آفت باندې راویښېږي، په ډزو باندې به راویښېږي؟ نو کتونکو په دې باندې چې زه کومې خبرې ترې کوم پروفلی به کوم، یعنې په ثبوت سره به کوم. چاته پې اعتراض وي بلکل ما سره رابطه کولی شي او د دې په جواب کې بیا موږ هغه خبرې خو هم کولی شو، زموږ دروازې کولو دي. خو زما د دې پروګرام مقصد او مرام دا دی چې دې سایټ کې تاسو دا بابا وینئ، د دې بابا نوم دی شاروم المعروف شهریار کاکا یا شهریار المعروف شاروم کاکا. دا د اوتمانزو دی. دا پلاټ چې کوم دی په کاغذونو کې د ده دی. د وینا مطابق چې د ټیمې دلته کې 1 انچ را باندې ثابت که 1 انچ، نو دا ټول پلاټ په ورله اسې ورکم. اوس کتونکو په دې باندې موږ لږ هوم ورک کړی دی، په دې باندې به خبرې ترې کوو. دا په 30/6/2021 کې محکمه ټیمې چې کومه ده هغوی یو پرچه وکړله په چا باندې؟ په دې بابا باندې، شهریار کاکا باندې، او د دو پزوی باندې په اعزاز باندې په 400 تاڼه کې چې دی قبضه مافیا دی او پلاټ چې کوم دی نو د ټیمې قبضه کړی دی، په هغې کې دی ګرفتار شو او په هغې کې چې کوم دی نو د ظهور خان په عدالت کې بیا د دوی ضمانت وشو او دوی ته رخایي میلاو شوله. اوس په دلته کې راځو په سرکاري املاکو باندې قبضه کول. د هغې وجه ورته ښیم چې څوک په سرکاري املاکو باندې قبضه وکړي نو دا یاد ساتئ په هغې کې FIR نه کېږي. څوک سرکاري ځای گیر کړي نو په هغې کې FIR نه کېږي. د هغې دپاره به صلاح عمل جوړوي. د پاکستان آئین کې د 1977 کې کوم شیخ دی شیختین، په هغه شیختین کې د حکومت دا کار دی چې څوک قبضه وکړي هغه ته به نوټس ورکړي. هغه نوټس خو په ورځو کې په هغې باندې عمل درآمد ونه شو نو انتظامیه به خپل کار کوي او دغه تجاوزات چې کوم دی نو په خپل ګرپ کې به اخلي. اوس ضلع انتظامیه ACDC یا محکمه ټیمې دوی ته زه دا وایم چې تاسو آیا شهریار کاکا ته یو نوټس لیږلی دی؟ خو لیږلی می نو راته پروف کړی وی ښایه راته صحیح ده، تاسو قانوني کار کړی دی او دا ځای د محکمه ټیمې دی، دا ځای سرکاري دی. خو نوټس هم نه کړی نو ناجیز هم کړی ده او نوټس تاسو کول هم نشئ ځکه چې دا ځای د دې دی او دا تاسو په سیاسي اثر رسوخ یا په بله چې کوم دی نو یو رنګ ورکړی دی او په هغه باندې مې یو لوی لیبل ولګو، د هغه میډیا ټرایل وکړو، هغه هم په میډیا باندې قبضه مافیا وګرځو. حکومت په دې ته نوټس ورکوي. اوس خلکو ته بیا اعتراض و نو په 14/7/2021 کې د سیول جج 400 سره په دې کې دعوا شوله، سټې پکې راغله. خو شیرو کاکا ته دا عدالت وویلی شو چې په دې سټې راغستې شوې ده، په دې کې به ته نور کار نه کوې، کم کار یې چې کړو دا کار به پکې وي. هغوی ورته ده ووي چېره دا موږ نه قبضه کېږي. هغه ورته د عدالت ورته ده ووي چې په زور باندې تا نه یو ځای خوم نشي قبضه کولی. هغه د عدالت حکم چې کوم دی هغه اوس هم د شهریار کاکا سره دی. اوس په دې کې ټیمو چې کومه ده هغه پکې حاضري وکړله او هغه پکې جواب داوم جمع کړه او جواب درخواست هم ورکړه.
کوم په 1400 باندې چې شیرو کاکا درخواست جمع کړی دی چیرې زما ځای دی او دوی په قبضه کوي نو دوی پکې جواب دعوت جواب درخواست خوم جمع کو او ټیمو په دې موقع باندې د ویل چیرې جی دا ځای منګه په دې لحاظ سره اخلو چې دغه ځای کې میله ده او دلته کې میله نه کیږي دې دوران کې بیلپ لاړ او بیلپ ویډیو جوړ کړ او هغه ورته چې دلته کې ګراوند دی دا سړک دی بالکل میله روانه ده او میله چې کومه ده دغه ځای کې نه کیږي کتونکو اخ په وایو کې دي شي ډېر خلک دا وی چیرې دا قبضه شوی دا شوی د تصادم نه زه کلم تصادم نه غواړم دا ځمکې پاتې دي د ارسه پاتې دي خو چې رښتیا راځي نو دروغ کلی روان کړی وي بیا په 27/10/2021 کې ټیمو دغه درخواست چې کوم دنو خارج شو او ټیمو د ویل چیرې عدالت ته د اختیار نشته نو دا ټیمو چې کوم دی بیا ټریبیونل ته چې کوم دنو د دې اپیل کو او بیا ټیمو چې کوم دنو په 8/3/2022 کې دغه هغه چې ADJ 1 چې کوم دنو هغه درخواست خارج شو او دې دوران کې بدستور چې کومانو په دې باندې سټې جاری ده په دې سټې دا کیسونو دا ارسه پکې جمع کیږي را روان دي پکې اوس په دې دوه فیصلو کې ټیمو چې کوم دنو هغه های کورټ ته لاړ بیا دا ارسه چوشون بیا پکې محکمه ټیمه چې کومه دا های کورټ ته لاړ او جسټس عتیق شاه باچا سره عدالت کې چې کوم دنو هغه کې کیس جمع ک او 1 جون 2022 کې د موشن د پاره دا کیس مقرر شو اوس په موشن باندې دغه خلک پیږي وکیلانو پیږي چیرې خو چیرې دی کې حقیقت وي نو دا کیس په دا گاډي مخ کې لاړ شي او حقیقت پکې نه وي نو دا گاډي به بس په ځای ودرېږي اوس های کورټ کې دغه کیس چې کوم دی نو دغه روان دی دې کې یو تاریخ چې کوم دی په 27/5 باندې دی یو چې کوم دی نو په های کورټ کې چې کوم دی نو هغه په 1 جون باندې دی او ټیمو په دې کې باقاعده حاضری کوي او شهریار کاکا چې کوم دی نو هغه ته دا حکم شوی چې په دې کې به نور آبادی نه کې په دې کې هغه چې کوم دی د سټیر لپاره درخواست ورک شهریار کاکا دا چې تاسو وینئ او دې کې دورانیه نور خوم زیاته شو د 7 پورې اوس واقعا په کوم ورځ کېږي په 30/5 باندې ضلعي انتظامیه راځي د 1 جون دغه احکاماتو نه مني د 27/5 غم لاړل د 7 غم چې کم دینو په 30/5 باندې چې کم دینو دغه لاړه اوس سوال دا پیدا کیږي چې په دې کې د های کورټ کې حاضری مشوله په 27/5 باندې په 7 باندې سټیمپ پکې دغه شو او په دې کې سټیمپ چې کم دینو د سیول کورټ نه دا هغه حال دا د دې باوجود چې کم دی آیا پرشر چې راشي ټیمو دی هغه ورکړی شوی دا دغه شانتي نیازلي هغه ته ورکړی شوی دا شاد خان ته پکې ورکړی شوی دا د محکمه ټیمه خلکار دی او دغه شانتي ADC ثانیه صافي ته پکې نوټس ورکړی شوی دی AC چې کم دی الوینا پیس ته پکې نوټس ورکړی شوی دی او د مردو تانه او د 400 سیټ تانه چې کم دی هغه ته هم نوټس ورکړی شوی دی ځکه چې دوی خپل د قانون پاسداري نه کړی دوی قانون چې کم دی مات کړی دی او دوی داسې چې یاره لکه دلته کې چې ځنګل قانوني هغه شانته کردار په دې کې ادا کړی شوی دا په دې نوټس کې چې کم دنو دا ویل شوی دی اوس ډېر خلک دا و چې دا خو وقف شوی و نو وقف دا یاد ساتي حکومت کچا کار نه کوي حکومت ته چې څوک هم څه وقف کوي نو هغه په سټام نه وي په انتقال وي او هغه بیا اوقاف چې کم دی په خپل ګرب کې واخلي زبانی جمع خرچ خبرو ته بدانه ګور چې پلار نیکو هغه دا والا کړي ونه چې کوم وقف شي نه حکومت په سټام باندې نه قانون چې کوم دی هغه انتقال مني حکومت ته باقاعده انتقال اخلي او هغه محکمه اوقاف چې کوم دی هغه په خپل ګریپ کې واخلي او بیا هغه ریکارډ چې کوم دی دا وی په قبضه کې وي نو چېرې د دې ځمکې څه انتقال وي څه سټام وي څه نوټس وي نو پکار د چې میډیا ته خو یو مونږ ضلعي انتظامی ته داد ورکو خراج تقسیم ورته پیش کو چې واقعي دوی د قبضه مافیا په ضد باندې یو ډېر ښه اقدام کړی دی خو نه وي نو په دې
شاروم کاکا باندې چې دا کم تورونه د قبضه مافیا دا کم لیبل په لګیده چې دا قبضه مافیا دی د دې ازاله وسوک کوي کیسونه روان دي په عدالت کې پکار ده چې په حق باندې مبني په دې کې فیصله شي نور هم ډېر داسې خبرې دي او پروګرام اوږدېږي کتونکو د خبرو کې مقصد او مرام ده چې کله سو قبضه وکړي په هغې پایار نه کېږي هغه ته به نوټس ورکړی کېږي او نوټس چې په وروځو کې هغې په عمل درآمد ونه کړي نو بیا به د هغې خلاف قانون کاروي کوي ضلعي انتظامیه کاروي کوي دې کې دې زموږ کې شاروم کاکا د وینا مطابق چې یو انچ هم چې کم دی نو نه د محکمه ټیمې کېږي نه د اوقاف کېږي نه د ضلعي انتظامي کېږي نه د حکومت کېږي دا د هغه انتقالات دي او د هغه د پلار نیکه جایداد د ډېره مننه